سلامونه جوړ په خیر یو ځل بیا تاسو ټولو ته هرکلی په خیر راغلی ویم دا زموږ اتم نمبر ولاګ دی په دې کې تاسو ټول ستړي مه شئ زه مازجان یم او تاسو مازجان ټاکس ګورئ ګرانو کتونکو تاسو به د شپې په وخت کې یو داسې رڼا یا یو تیز څلیکه لیدلی وي چې هغه एकदम ښکاره شي او بیا په یو دم باندې غیب شي او کله کله به تاسو په خپل موبایل یا په ټلویزیون کې دا رقم ویډیوګانې هم کتلې وي چې په هغې کې داسې څیزونه راڅرګند شي چې هغه یو دم رڼا وکړي او بیا غیب شي نن به درته په دې ولاګ کې ټوله قصه کوم نن به موږ خبرې کوو په UFO باندې نو نن به زه تاسو ته په دې ټوله ویډیو کې دا قصه کوم راځئ د ټولو نه اول پیژنو چې UFO څه ته ویل کېږي UFO Unidentified Flying Object ته ویل کېږي چې زه پې تاسو په پښتو کې پوه کړم داسې الوتک څیزونه چې هغه رڼا وکړي او هغه په سمدستي توګه باندې ونه پېژندلی شي نو دې ته UFO یا Unidentified Flying Object ویل کېږي که دا رقم رڼاګانې موږ وینو نو ضروري نه ده چې دا به یوازې خلایي مخلوق وي کله کله به تاسو په اسمان کې یا بره به تاسو کتلی وي چې ستاسو په نظر باندې څه رڼاګانې راشي لکه د ډرون رڼا دغه شانتې کې هلیکاپټر یا موسمي غبارې او داسې یو شمېر نورې رڼاګانې تاسو وینئ د UFO مطلب هم دا دی چې داسې رڼاګانې چې د هغې شناخت ونشي نو دغې ته UFO ویلی کېږي په دنیا کې هر کال خلک دا دعوې کوي چې موږ په خلا کې څه څیز ولیده خو چې بیا بعد کې پته ولګي نو هغه ډرون وي یا دغه شانته کې چې بیا وروستو پته ولګي نو هغه ډرون وي یا سټلایټ وي یا موسمیاتي غباره وي یا دارنګې نور څیزونه وي چې هغې رڼا کړې وي په نن ولاګ کې به درته د UFO په اړه د 1940 باره کې یوه وړه شانتې قصه کوم چې کومه د امریکا په ښار روز ویلي کې مخې ته راغلې وه په 1940 کې په امریکا روز ویل کې یو څیز راپرېوته چې خلکو ویل چې دا خلایي یو څیز دی بیا وروسته چې پته ولګېده نو حکومت دا څرګنده کړه چې دا موسمیاتي غباره وه تاسو ټول خو به موسمیاتي غباره پیژنئ چې هغه د حکومت لخوا بره خلا ته لیږول کیږي او بیا وروستو په هغې باندې د موسم باره کې یو شمېر معلومات ترلاسه کیږي په 1940 کې همدارنګې یو زمیندار په خپل پټي کې داسې څه څیزونه بیا موندل چې وروسته یې حکومت ته اطلاع ورکړه او حکومت چې هغه کله وکته نو حکومت دا څرګنده کړه چې دا موسمیاتي غباره ده خو ولې خلکو په دغې باندې یو شمېر شکونه کول چې نه دا کائناتي مخلوق دی ځینې خلکو پکې دا هم ویل چې دا کائناتي مخلوق څه اعضاګانې هم پرتې دي ولې یو شمېر خبرې دغه شانتې د خلکو لخوا کېدي خو حکومت په سم ډول باندې لا داسې څه ښکاره خبره نه ده کړې تر ننه پورې په دغه واقعه باندې بحثونه روان دي د امریکا سره نور ډیر داسې ملکونو او داسې خلکو ډیر تحقیقونو وروسته څه ویډیوګانې هم خپرې کړي چې په خلا کې ځینې مخلوق په نظر باندې راځي خو لا صحیح ثبوت یا د ساینس په اړه باندې داسې څه صحیح معلومات تر اوسه پورې نه دي راغلي دا هم د UFO په اړه باندې تاسو سره څه معلومات وو خو اوس به مونږ خپله باندې سوچ کوو او صحیح او غلط خبر به مونږ په خپله باندې معلومو دارنګې د ساینس په اړه به ځینې تحقیقونه مونږ په خپله باندې لولو او د هغې په اړه به مونږ ریسرچ کوو دا زموږ د نن ورځې ولاګ چې تاسو وکتو نو نن ورلډ UFO ورځ لمانځله کېږي چې مطلب یې داسې دی چې که چېرته مونږ ناشنا څیزونه ووینو او هغه زموږ مخې ته راپرېوځي یا په اسمان کې د رڼایي داسې څیزونه ووینو نو چې مونږ په هغې باندې تحقیق وکړو او یا داسې څیزونه چې دي هغه مونږ په وخت باندې حکومت ته هایلایټ کړو
UFO ورځ د جولای په 2 نیټه باندې هر کال منځل کیږي چې په مطلب یې تاسو ما پوه کړئ. دا د نن ورځې ولاګ که ستاسو خوښ شوی وي ډېره مننه. اوس ما جان له ورکه اجازت د الله په امان. Wanna clear a bottle of cab